نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم. سورة الأعراف اتم پاراش پکشتم نمبر آیت دی. فمخی آیتون کی دا شیطان دشمنی بیان شما اس پدی آیتون کی ہم دا شیطان دشمنی ذکر کی. اللہ جل شانہ فرمائی کہ اے بنی آدمانو پتا سباند مڈے انعامات کری. بہا انعامات کی یو انعام دادی چی تاسو تمی استاسو دا عورت پر دولو دا پارا کپڑی در کری او دا دے کپڑونا بہترین کپڑی اغد تقوی دی اغد ایمان دی اغد حیا دی اغد عمل صالح دی اغد اللہ پاک دیری دی او ہوا دا پاک آمنے دی. ظاہری کپڑونا تغ کپڑی دیرے ورد خود دین دا نمالمی گی چی انسان دی ظاہری کپڑے نیستعمالی او بی زمان باطن سقاف. بعض خلق ویم دا گرب اخریلی وی دا دیر گیر والا خلق و نزخیم ولی دا مازل سقاف نو گیر دا پیغمبر علیہ السلام نا علاوہ دا طول پیغمبران و مشترکہ سنت او دا واجب دا او گیر اخریل دی سر انسان مرتکب دا غٹی گناہ جوڑی گیر خریل دا علامہ دا نیکانو ندا دا فاسقان او بیاوی سو وی دا ظلم صفات نو چه ظلم صفات نو بخیتی گیر میں نشتے نو چه گیر دی نشتے گناہگار ای خدای دا پیغمبر سنت دی کڑکڑی تا دا خدای دا پیغمبر اگا سنت شکل وقت ندی ذکر دا سکڑی دی ہوتے ہوئے ظلم صفات دی نو ظلم صفات کولو صرف گیرا پریخو دل پکارا ستا بزلغال صفاوی چی گیرا دیوی باز اکثر اوقات کدا انکران اکثر دا خسی دا خبرون والدین سبا خواسان کار دا بسر سڑیا روگت شے پیدا کر یولی خلی تنی سے بلکہ خلی تنی سوی دا صفافی دی رولی گل کر پیدا اللہ دی رحمو کی چرتے دا نیکی دا سلطوب خبر چاہتا نشر نکر خو بس دا خبل سسٹم دوران دے کولو دا پارا فضولیات کے ٹولو رسلت یاد اللہ پاک خبل انعام یادی چی نعمت میں در باندے کڑی دی خیستہ خیستہ جامعی میں در کلی تاسو پکی خبل دانونا پٹ کڑی نو دا جامون پیدا دا چستا اندامونا با پکی پٹوی عورت با دی پکی پٹوی دا نارینا عورت دا زنون نوالا تر دا نامی پوری او دا زنانا عورت دا سر دا ویخت نوالا تر دا خفی پوری دا طول وجود کے کپڑوں کی پٹی دو نو عورت دی دا کپڑوں پیداشتا او که مثال دا پکی خکارا کی دو اسی جامعہ مستوی نو بیا دا جامعو چکم مقصود دی غنشتی نن سبا الحمدللہ نارینا دا کپڑوں پا مسئلہ کے دیر خیلی اللہ دے نور بخوکی کم از کم ہر نارینا کہ ہر پیل سر تعلق ساتھی زان پٹ کری خو زنانا بیکارا شو او دا فتنہ دا نبی علیہ السلام فرمائی قیامت تنزدیب و فتنہ رازی و فتنہ پکی دا زنانا و دا بے حیائی تا فتنہ کدا سڑی بلا احکاری نو گناہ پکی نشتی خیٹ احکاری نو گناہ پکی نشتا زکی چا عورت خدا نامی نتر دا پندے پوری
لیکن بیا هم سړو خپل ځان برابر کړی دی او ځان سم نیکان کړي. الله دې موږ او تاسو ټول نیکان کړي. او د زنانه که مثال مخ کاري نو ګناه پکې، سر ښکاري ګناه پکې، لاسونه ښکاري ګناه پکې، هغې پروا نه کوي. او بیا زموږ د مسلمانانو د پښتنو د کورونو نه زنانه په داسې لباس کې وځي، الله پاک دې رحم وکړي. انسان وایي چې خدای د مسلمان هغه زمین کوم ځای اوده شو، ستا د کور نه به تور سرې زنانه پیغله ځوانه ولې بې پردې وځي؟ دا خو انسان د کوره هله وځي چې انسان مړي، نو چې ضمیر دې مړي خو ته هم مړې نو. بعضې پکې لا داسې وي چې بې پردې لور بې پردې خور به ځان سره کېنولي یا په لار به روانې احساس نشته. نو د لباس چې کومه فایده ده که دا فایدې نه ورکوله نو بیا لباس استعمال په ځای راغلی. او بیا الله پاک فرمایي چې دې لباس نه علاوه یو خو دا دی چې ستاسو پکې اندامونه عورتونه پټ دي، او دویم دا ستاسو پکې حسن دی. اوس یو انسان بې پردې ګرځي څنګه به ښکاري؟ جامې بلکل نشته، څه مو خیال دی څنګه به ښکاري؟ او چې انسان جامې وي یو دا چې ځان یې پکې پټ کړی بل ښایسته ښکاري. لکه مثال ږیره به یادوو، دا ږیره دا د نارینهو زینت دی. یو انسان دا مخ بیخي کمزوري دی خو چې ږیره یې پرېښې دی سم ښایسته ښکاري. یو انسان دا مخ تک تور دی خو چې ږیره یې پرېښې ډېر ښایسته ښکاري. او یو انسان داسې چې مخ رنګ روغلی ډېر ښه سپین وي خو ږیره یې نشته نو ښایسته نه ښکاري. ږیره یو عبادت دی او بل دې کې حسن دی. نو جامو کې یو د فایده د عورت پټېدو ده او بل دې حسن دی. الله دې موږ او تاسو ته زموږ او ستاسو زنانو ته لباس په صحیح طریقې سره نصیب کړي. بیا الله جل شانه د شیطان دشمنی ذکر کوي چې اولاد د آدم علیه السلام وګوره د شیطان نه ځان ساتئ. دا شیطان تاسو وباسي لکه څنګه ستاسو د الله د هدایت نه او د نیکۍ نه وباسي، لکه څنګه چې ستاسو پلار آدم علیه السلام د جنت نه وباسي. او دا شیطان دومره ستاسو دشمن دی چې ستاسو پلار او ستاسو مور بیبي حوا او آدم علیه السلام د جنت نه وویستو او جنتي لباس یې ترې لري. او دا دومره سرکشه دی چې دې تاسو وینئ او تاسو یې نه وینئ. شیطان تاسو ویني خو تاسو دې نه وینئ. او په شریکه د جماعت او دا ډله ټول په دې کوشش کې لګیا دي چې تاسو د دې دین نه لرې کړي. نو ګورئ خیال کړئ دا ستاسو دشمن دی. دوست د چا دی؟ شیطان دوست د هغې خلکو دی چې هغې کې ایمان نشته. اوس به یو سړی وایي چې کافرانو ملک کې ګوره غلا نشته، هلته شیطان نشته. یره کافرانو ملک کې داسې انصاف ملاوي، شیطان نشته. په شار کور کې په کنډر کور کې شیطان څه هغه په دې ولا ورځي او کله ورځي په خپل جهنم ته روان شیطان هلته څه کوي؟ که کافر ځان ډېر سم ټیک ټاک کړي خو دې خاص بغیر د شیطان د مرګتیا نه جهنم ته روان او مسلمان خو د شیطان ملګری نه دی. نو شیطان په ده کوشش کوي کله په یوه ګناه کې کله په بله ګناه کې ځان سره دې بوځي. خو چې مسلمان هوښیار وي دې کوشش کوي که چېرته دې غلطي وشي بیا هم پښیمانه شي، الله ته معفو به توبه وباسي، الله معافي راته وکړه، غلطي رانه شي نو شیطان بیا خبر شي. نو دا مسلمان ګناه کوي او دا کافر ظاهرا نه کوي، خو کافر سره غټ شي کفر کوي او د کفر نه غټه ګناه په دنیا کې نشته. لکه اکثر زموږ مسلمانان وروڼه وایي یاره پلان کې ځای کې د کافرانو په ملک کې داسې امان وایي که نه یاره دا ټول کارونه ټیک ټاک سړک هم ټیک او لار هم ټیک او سکول هم ټیک او خلک هم ټیک، انصاف او چا سره ظلم نو هر چا تخته. نو که دا ټول کارونه دی کوي هم د دې باوجود هم الله فیصله کړې ده چې دا مړي چېرته روان دي؟ جهنم ته. د شیطان په دره محنت ضرورت مصطفی سے خپله وکړه. او د مسلمانانو په ملک کې دا چل دی او هغه چل دا چلونه به وي خو د شیطان محنت. خو مسلمان سره یو قیمتي سرمایه ده هغه ایمان دی.
نو شیطان وی چې پرېږدم دینا نو کله در باندې یو ګناه کوي کله بل کوي کله بل کوي نو دې کوشش پتا کوي پاغه نه کوي نو دا کارونه ټیک دي او حقیقت نه د کفر نه غلط دي د مسلمان بخکاره کارونه ډېر غلط دي خو د سره خزانه د ایمان دا ټیک دي مسلمان د کافر نه هزار چند بهتر مسلمان الله مني او کافر الله نه مني مسلمان جنت تروان او کافر د جنت وی بم نه محسوس ہے الله فیصله نو مهنت په کافر باندې شیطان نه کوي او مسلمان کوي مسلمان مثال د قیمتي خزانه او د کافر مثال د کندر کور نو کندر کور نه سوغلا نه کوي او د قیمتي خزانه خلق لا کوي نو په خزانه باندې کله یو طرف نه غل لازم کله بل طرف نه راځي کله بل طرف دا شیطان د مسلمان غل نو دا مسلمان چې دا غلطي کوي نو دا دې خپل دونه بیکاره نه وي دو کلمه ویل دا په هر په لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا دې خپل خسر دی خود باندې شیطان دومره مضبوط چې غلطي کوي نو دې بیا سوچ کې چې دا خو مې غلط کارو دې توبه باسي الله پاک ته بیا نو شیطان بیا خپل راشه نو چې بیا شیطان خپل بیا په کوشش کې بلکار کوي دا مسلمان ګوري دا کافر په نسبت ډیر خدي دا قران کریم کې چې الله بیا وایي چې دا مسلمان د پاره جنت ته مسلمان د پاره جنت ته پیغمبر علی السلام بیا وایي جنت ته خدا خدي کوي نو کافر ته بچرته خنوي مسلمان ته بچرته بد نه غلطي به مسلمان کې را کار د مسلمان غلط مونږ پرې خو درې غلط نو کار سم نه دي خو نور پر قیمتي مسلمان دي کافر کې د قیمت سشتا قران کریم کې الله پاک فرمایي کافر د جهنم خشاک وقودها الناس خشاک د جهنم انسانان هغه کافر نو خشاک خدي او کنا دا کوم چې جنت ته نعمتونو روان دي دا خشاک کړو خشاک چې کله او ته خلک کې ګنا قیمتي وي کنه قیمتي شي په بغي دا خشاک به قیمت ته ذکر وړاندې کې سوځي او الله فرمایي چې د جهنم خشاک کافر نو کافر ته وخت مسلمان ته وخت ځکه مسلمان د الله دوست ټیک ته غلطي وي تاسو ته وایي غلطي به مسلمانانو کې وي خو مسلمان د کافر نه هزار چند بهتر ځکه مسلمان که صرف یو پیره توبه او سره د سره ایمان شته جنت ته او کافر که د دنیا ټول نیک کارونه کوي خو چې ایمان ورسره ډیر جنت ته او مسلمان ساده شتا الله دې موږ او تاسو ته په دې استقامت وکړي نو الله دې شانو فرمایي یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم فتاقی سرمک نازل کردی پتا سبان دی لباس یوادی سوآتکم چاہ پٹی استاسو عورتنو استاسو اندامنا نو دا لباس مقصد اندامنا پٹاولا جامعی چه ساڑی ہوئی چه پٹی دا دی مقصد دا او که جامعی نریوی ٹول پر کخکاری نو دا جامعی ندی یا جامع دومره تنگی چې ارسه پکې ښکاري دا ګورې جامع نه دي ځکه الله پاک صفت د جامو ذکر کوي چې جامع بس کوي انسان اندامونه به پټي وریشن او دا ستاسو د پاره زینت یو پکې حسن او بل پکې ستاسو د ستاسو پټېدو ولباس التقوى او لباس التقوى ولباس التقوى نه مراد حیا ایمان نیک عمل الله یرا قدمنی دا خیر ذالک خیر دا ډیر بهتر دی ذالک من آیات الله دا د الله پاک د مهربانو ندی لعلهم یذکرون د بارا دی چې خلق نصیحت حاصل یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطان فتنه کی دیوان کی شیطان تاسو کما اخرج ابویکم من الجنه لکه څنګه چې وستي تاسو مور بلاد جنت ينزع عنهما لباسهما چې وستلې د دې دوړو نا جامې د دې دوړو ليريهما سوآتهما د پارا دې چوخې دې دوړو ته د دې شرمګاونه عورتونه دا الله و چې ګور شیطان ستاسو یوازې دشمن نه دی ستاسو بلاد نه کې دشمن دی
او د پلار نیکه دشمن سره سره دوستانه دي انه یراکم هو یقینا دا شیطان تاسو ویني وقبیل او د عمل کې لشکر من حيث دا غزين لا ترون چې تاسو یې نه ویني ان جعلنا الشياطين یقینا منګر ذول دي شیطانان اولیاء دوستان للذین لا یؤمنون د بار د کسانو چې ایمان نه وروړي مسلمان په شیطان پر کیتیا نه کوي او کافر به مر کیتیا کوي الله پاک دې تاسو له شیطان په کیتیا نه وساتي واخر الحمدلله